मुतहद रहेंगे, इसी तरह यूनिटी हमने कायम रखनी है, तो इंशाल्लाह ताला हम अपने टारगेट को बहुत जल्द अचीव कर लेंगे। मेरे ख्याल में अभी कोई खाने शाने की भी तरतीब शुरू हो गई है। कोई भाई और अपने ख्याल का इज़हार करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। और यहाँ कोई ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई हम बहुत पढ़े लिखे हैं या बहुत समझदार हैं, हमसे बड़े सीनियर बैठे हैं, बड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब भाई काबिल एहतराम हैं। अपने ख्याल का इज़हार कोई बंदा भी कर सकता है। स्टेज बिल्कुल ओपन है। अभी खाना पीने में कोई थोड़ा टाइम है, तो कोई आना चाहे तो ज़रूर। ورونو یو گزارش بستا سے نکوم زمونږ دا ګروپ دی ماشاءالله 150 لګ کسان پکې دي. صحیح ده. د ګروپونو چې کوم دي دا بل مشخص کولک به کم صحیح ده. کم رونه چې روټي چې وخړل شي د هر ډیرې نه یو ورور یا دوه ورونه موږ له بنمونه راکې دا ګروپ به موږ چان دین کو صحیح ده. څه خبره یو څه موږ یو بل ټول په جان دل الحمدلله. د هر ډیرې نه به یو یا دوه مشران په ګروپ کې هډ کو نو دا 150 تعداد زمونږ 40-50 کسان راشي. نو که میسج ورور کوي نو ډېر په غور سره بل ورور اوري چې څه خبره سلو هي عملو دا ډېرې د مشر سره موږ ډیسکس کوو ان شاء الله تعالی. کوم کشران چې زمونږ دي هغه به خبرېږي. صحیح ده. په دې خو به خفګان نه کوي کنه څوک کله ګروپ کې موږ را کسان څخه ډېر راغستو ما ول چې د پروګرام نه راشي ټول اوس چون کې کسان ټول را غالبا چې کم پاتې د خبر روان پروګرام کې ان شاء الله تعالی پروګرام چې چا لیدلې موږ ورونه نه راغله ډېر زیات خپي تر موږ ولا نه وګنه ان شاء الله بد بنی دا پروګرام خو به زما په یقین سره. نو د څه وو چې دا ګروپ بلګ کم کو په دې ځکه په دې ملک دی په دې باندې پابندي هم ده. سیده کنه کې د شمال څوک سوال وکي ورته چې ګروپ ته جوړ کړي کنه کزو ته ډیر ویم چې د حزب د قوم ګروپ دی نو به نه منځ کې په دې ملک دی. ها بل خبره مین خبره د ټولونو دا گزارش دی د دې ملک د قانون تابعداري وکړو. خورونو د ملک پر ملک موږ سیبو د ملک د قانون تابعداري د قانون باندې حق ده. د موږ باندې هغه وخت کې پر شوی د کله یو قسم لا چې کله موږ جاسته خطوره د ملک ته د قانون موږ منلې ټیک ده. بالکل د قانون سره به خلاف ورزي نه کوو. بالکل ځکه په دې ملک چې کامیابي سو غواړي هغه به د قانون خلاف ورزي نه کوي ځکه چې دلته معمولی غلطي او غټه غلطي پاکستان نه دی. صحیح ورونو دې ملک د قانون فاصله وکړو. بالکل چې څه قانون مونږ ته وایي هغه به چلیږو. د کمرونو کاغذونه د سې چې بيخي ګډوډي او وسی په ناراضي هغه باندې موږ خبره کوو د مشران سره چې کله کابینه زموږ کامیاب شو را پند زموږ کامیاب شو یا تنظیم زموږ برابر شو خیر سره د دې لپاره به خبره کوو ان شاء الله تعالی. د کمرونو چې کاغذونه خراب دي د غیر لپاره هم کار کو ټیکو ځکه د قانون دغه بکو خلاف ورزي باندې کوو. د قانون په ځامن منلې دي چې دلته ورور مزدوري کوي موږ ته غریبۍ دراغلي چې چا کاغذ ټیک نه هغه وسو مزدوري وږي. مثال ته بار ترې شو وته د ډیرې نه اسه ټیم پاس کول هم نه راغلی کنه دلته مزدوري راغلي څه مقصد لپاره. نو ټولونه په دې باندې کار وکړي چې څوک کاغذونه ټیک کول شي خیر دی. دوه میاشتې زیاتې تیرې کوي چې وسم کیږي ټیک خپل کاغذونه د چا چې نه ټیک هغه چې کله را روان میټینګ موږ وکړه خیر سره د غیر لپاره مشران سره مشوره وکړو یو له عمل به پیش کو هغه باندې به کار کوو د خیر سره ځکه چې د دې تمغه راغون شي نو اسد نمایش لپاره نه راغلي ځکه چې موږ ټول مزدور راغلي چې موږ سنسه د مل قانون په ځان باندې پالو کو بل څه وګټو خپل بچو لپاره کوم مقصد راغلي چې هغه مقصد موږ اصل ګزان سره صحیح ده. یو د ملک د قانون پاسداري وکړو دا غیر پاسه بخپل چې کوم څه کاغذونه چې خراب دي مهرباني وکړي چې ویل شي په جیلونو کې پراته نو ډېر غټه شرم خبره ده که چا وسکیږي نو بالکل لګرګي پیسې به لګي نو ټیکې کوي د قانون خلاف ورزي باندې کوي. صحیح درونو هغه نه بعد د دې باندې نور خبرې هم کوو ان شاء الله تعالی چې زمونږ منشور سره موږ څه کولای شو خپل قوم لپاره زمونږ تنظیم زمونږ کمیټي کوم څه ترسيږي چې څومره پوره کمیټي زمونږ عزیز موږ سره ورځ زیاتیږي دا غي مطابق درونو خدمت وکوي. پاکستان درونو الته تنظیمونه هم شته ارڅ شته دا سیستم جوړ کړل دا د اورسیزو لپاره دی. په دې کې زمونږ بارونه دي په دوبۍ کې دي مسقط او مان ارزه کې دي هغه ورونه زموږ سره په ګروپ کې هم شامل دي زموږ سره په تنظیم کې هم شامل دي. خو موږ به د څه له عمل برابرو د مشوران په مشوره باندې او استاد به خیر ده هم مشورې پکې چې موږ سکو د روان وخت لپاره به سکو په څه طریقه خپل تنظیم چلو په څه طریقه به کامیابو نو دا غي کامیابی لپاره به انکار نه کوو ان شاء الله تعالی. هغه بیا موږ ورسره له عمل سره په ګروپ کې شیر کوو ان شاء الله تعالی. صحیح ده چې موږ څه کولای شو پر قوم لپاره سبق کوو ان شاء الله. نور څه خاص خبر نشته زموږ مقصد هم دا چې موږ یو ګروپ پیژنو دا زموږ مین مقصد نور هیڅ مقصد نه کوم خلاف د قوم خلاف خبره کوو نه
بل څه سیاسي خبرې مو وکړې پکې ټول ماشاءالله خپلې خبرې وکړې د اتفاق او د اتحاد همدغه زموږ منشور دی د اتفاق او اتحاد چې ورونه به یو کېږي انشاءالله تعالی د انسانیت خدمت به کوو صحیح ده ورونو خوښ هم ده بل دا کوم ورونه چې موږ وټاکل دا د کابینې ده دا تقریبا لږ شپږ یا اووه کسان دي که نه دا تاسو ته منظور دي ټول د لاس تر کې چې چاته منظور نه وي هغه بالکل ویلی شي چې وروره نه صحیح ده که نه سبا لګوره بیا د صدیق ګیلې قصې راځي نو موږ ځکه دا خبره کوو چې یاره څو موږ ته ګوته ونه چې لکه تاسو په خپله مرضۍ باندې وکړه که نه نو انشاءالله تعالی د ټول مشاورت باندې کار هم شو او کېږي به مخکې هم دغه شان د ګروپ چلېږي دا تنظیم هم چلېږي انشاءالله تعالی په مشوره باندې صحیح ده ورونو ډېره مهرباني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اے کریم الله رحیم الله زمون په حال باندې خپل رحم وکړي اے کریم الله رحیم الله زمون د ترونو د ډیرونو زمون د ټولو مشرانو کشرانو اتفاق اتحاد ورورولي نصیب کړي اے کریم الله رحیم الله زمون په ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم او فضل وکړي اے کریم الله رحیم الله مونږ ډیر زیات ګناهګار خطاکار سیاکار ریاکاری کریم الله رحیم الله مونږ ډېر کمزوري ستانه معافي بخښنه غواړو اے کریم الله رحیم الله مونږ خپل وطن پرېښی دی خپل کلی کور هم پرېښی دی اے کریم الله رحیم الله ته په مونږ باندې په دې مسافرۍ کې خپل رحم و فضل وکړې دلته مونږ د څه مقصد دپاره راغلي یو په هغې کې مونږ برفور ته ورته ته کامیابي مونږ ته په هغې کې راکړې اے کریم الله رحیم الله بیا ستانه سوال کوو زمونږ د دې ورونو د دې ترونو زمونږ د ټولو مشرانو کشرانو خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب کړي یقینا الله جل شانه ته په اتفاق او په اتحاد او په یووالي باندې انتهایي خوشحالېږي کریم الله رحیم الله ته زمونږ خوشحاله شي کریم الله رحیم الله مونږ ته توبه وباسو په دې مجلس کې الله زمونږ توبه قبول او منظوره کړي کریم الله رحیم الله په آخر وخت کې زمونږ د کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله